أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين أما بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. عزیزان گرامی اول خطبے کے تاسو نه مخکې خپل نفس ته تقوا پرهیزګارۍ وصیت کوم. خدای ډار مرګ ته تېرولې پره دغه پیغام نفس ته ورکوم چې دغې دنیا نه ځان آزاد که. دغه دنیا چې دا ډېره کم ټیمپوره دی، دا ډېره غداره دنیا دی، دا ډېره زراره دنیا دی، دا ډېره فراره دنیا دی چې دی دنیا نه خوشحالۍ همیشه دي نه غمونه همیشه دي. دی دنیا خوشحالۍ او ته ما خوشحالۍ ګوی ما غمو ته خفه کېږوی. خوشحالۍ هغه خوشحالۍ چې انسان جنت ته داخل کی. غم هغه غم چې هغه وجه نه انسان جهنم ته داخل شي. هغه انسان کامیاب انسان دی، هغه انسان خوشحال انسان دی چې هغه د حسین په مخ کې په آسکو سترګو ولاړ وي. هغه انسان کامیاب انسان دی چې هغه زمانه امام ته تسلیم زړه سره جواب ورکړي. ایوه د خوشحالۍ څو ورځې دی، ای بچی خوشحالۍ څو ورځې دی، ایوه عهده درته میلاو شي، کرسی درته میلاو شي، د څو ورځې خوشحالۍ دی. خوشحالۍ هغه خوشحالۍ دی چې هلته په عربو کال انسان زندگی تېروي. هغه د برزخ خوشحالۍ دی، هغه د پل صراط خوشحالۍ دی، هغه د میزان خوشحالۍ دی، هغه د محاسبې خوشحالۍ دی چې کله عملنامې ورکولی شي چې ورته څه ښي لاس کې عملنامه میلاو شي هغه به خوشحال وي. دا خوشحالۍ، دا 5 ورځې خوشحالۍ، دا ګډول، دا چې دا میک اپ، دا غولونکې دنیا دې ته مه خفه کېږئ. دا ډېره تیزه روانه دی، دا ډېره تیزه روانه دی. دعا کوو پروردګار عاقبت مو تاسو ټولو په خیر وګرځوه. عاقبت ډېر اهم دی. دا یو ایگزامینیشن هال دی، دا امتحان هال دی، دلته مو تاسو پیپرې شروع دي. دی رزلټ ورځې ته سترګې وغړوئ لکه یو بچی چې هغه ته نتیجه میلویږي چې کله هغه اول نمبر راغلی وي هغه ډېر خوشحال وي. اندی شان سره مو تاسو چې کله دغه امتحان حال نتیجه چې کله مو تاسو ته کامیابه میلاو شي، چې کله مولانا مو تاسو ته د کوثر هغه ټیکټ میلاو شي هغه نه بعد خوشحال شوی. د کریم پروردگار خوشنودی پاره څوارلس معصومینو باندې بلند صلوات. اللهم صل. دی واجنا دغه دنیا کې ځان ته کشته جوړه کوئ. کشته تقوا ده. تقوا پرهیزګري، د خدای ډار. تقوا مطلب ده د خدای نه حیا. تقوا مطلب ده د خدای نه انسان و شرمیږي. کومه ګناه څه کوي، کوم شی کسي، کوم شی واوري، کوم ځای ته ځي، کوم شی خوري، هغه ځینه مخکې سوچ وکړي، فکر وکړي آیا دا خوراک حلال دی، آیا دغه شي لیدل حلال دی، آیا دغه شي یوه وړه بچي په مخ کې سوال تاسو نه کوم، یوه وړه بچي په مخ کې موږ تاسې ګناه کوو، یوه نامحرم ته سترګې نه غړوو یا ځنه شی نه کسو. څه کېدای شي دا بچی ما سیوال وایي، څه کېدای شي موږ کور والا ورته وایي څه پلنکي تاسو دغه ګناه کوله. انسان کرام کاتبین دي مټو باندې و انسانا کلام ایتا یو لفظ ریکارډ کیږي. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. سپن کې برابر کوم سیرې کې کوم سپن کې نوازي کنه اخ سپن کې برابر څه چوخه مال کړی دی ویډیو بوته خلاصيږي وته یې دا مال تو کړی دی دا بعد مال څه چو کړی دی هغه ویډیو بوته خلاصيږي د خلکو په مخ کې هم پټ یو ماما مسار نه دی خدایا هغه ورځې مواسطه څه خلک ډیر عجيبه ډیر دار بدار ورځې سره روان وي هغه ورځې څه خلکو غوړې کې کفن نه وي جامې نه وي هغه وخت کې به پاته ولګېږي چې کوم کاس زیات متقي و کوم کاس مخلص و کوم کاس څه کول
هلته به بیا چونه پټېږو دا ته خو کله جمع وباسو کله حمام ته نوځو کله لمبي ګوار ځان سي ټینګ بندوو څه څوک مو ونکسي ای انسان هغه قیامت په زړه کا هغه پل صراط په زړه کا څه پل صراط نه است کوثر چې نه دی علي ویلوړ دی اما دغه ځای کې د خال جهنم ته تلیږي بالولای علی الزهرا براز برند صلوات صورت آمده که دغه دنیا ته ګیرې سپینې شولې سارو ویښته مو سپین شول دا به څو پورې دا رنګونه لګوو راځئ تقوا لباس واچوو و لباس التقوا ذلک خیر لکم خلق جمع چوي مختلف صحیح ده جمع نه زه انکار نه کوم ښې ښکلې جمع واچوه ښه میک اپ وکړه ښه جوړه واچوه خو دعا دا کوه چې تقوا لباس د خیره نه وي تقوا جمع د خیره نه وي ظاهر کې خو ځان جوړ کې خلق به ځان یې وغولوي خلکو ته به ځان وښایي چې ته یا شو یا چی وي یا عید وي سترګې لږ ځان ته وغړوه چې ما نفس څه هلته دی ما روح څه هلته دی ما عقل څه هلته دی ما قلب څه هلته دی ما باطن څه هلته دی آیا د امام و د خدای دښمن خو نه وم خبرې ته م غور دی عزیزان ګرامی ځکه ټولو نه بهترین شی چې کوم دی هغه تقوا د پروردګار دی پروردګار ته سوال کوو د تقوا اختیار کولې توفیق نصیب وګرځوي د 12 مولا وجود باندې کلکه صلوات واستوئ کوم انسان څه غواړي تاسو ته زه یوه پیمانه وښیم یو میزان درته وښیم کوم انسان خپل عزت معلوموله غواړي چې زه څومره عزتمن انسان یم خبرې ته م غور دی نن تاسو سوچ وکړئ خپل ځان باندې که څوک چې زه څومره عزتمن یم زه خدای سره څومره عزتمن یم امام سره څومره عزتمن یم پروردگار د عزت پیمانه خیلی دی پروردگار چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم بېشکه تاسو نه ما څخه هغه کس ډېر عزتمن انسان دی چې هغه ټولو کې پرهیزګار انسان دی بهترین آیات دی قرآن رنگ نسل خدای سره تعلق نشته تی کوم کلی ولای تی کوم ملک ولای تی کوم قوم ولای خزای سړی تورې سپینې پروردګار د رنگ سره تعلق نه لري پروردګار د رنگ ذکر قرآن کې نه دی کړی پروردګار دی څه ما څخه ټولو نه قدرمن عزتمن انسان هغه دی چې هغه ټولو نه متقي پرهیزګار انسان دی سوره خدای نه ډریږي سوره امام نه ډریږي سوره د امام ته شپې تېرې کړي دي بېګا شپې د کوم عمل کړی دی پوه شه چې بېګا شپه د خدای ذکر کې تېره کړي دی امام یاد کې د تېره کړي دی ټول نه عزتمند انده ته یې جامې د زړې وي پارک نه کا لباس د زوړ وي پارک نه کا ملیا د خامه وي پارک نه کا ګاډ واډ وي څه پارک نه کا خود څه تقوا د خراب نشي ایمان د خراب نشي سلمان عرب نه و عربو کې غوټې غوټې هستې وي عربو کې غوټ غوټ ټیکداران سرداران ورکیو سلمان پارس والا و ایران والا و خو لسمې درجې ایمان ته ورسېدلو دغه تقوا دی دغه پرهیز دی دغه ایمان دی دغه عزت دی چې خدای سلمان ته ویر کړلو چې واجی نه ویر کړلو خبرې ته م غور دی زهرا بیبي واجی نه ویر کړلو علی ولایت واجی نه ویر کړلو تقوا ویلې څه د متقیانو امام هغه امیر المؤمنین دی نو تاسو یایو که نه اشهد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علیا ولی الله د هغې دستې څه هغه متقیان دي هغه پرهیزګار دي هغه شب زندهدار کسان دي خدا پرست کسان دي هغوی سردار علی دی انسان سلمان از دکا سلمان مدرسه تراشه سلمان ایران پریخللو وطن پریخللو کله پریخللو د زهرا بیبي دار تراغلو اخری ایمان درجه ته ورسېدو 10 درجه ایمان ته ورسېدو ما ته وویله رنګ سره تعلق نه لري ته ډېر چوک ویلی نه وي سوره یعنی یو سردار ویلی نوی ځان معتبر بولی زه د خاندان سره تعلق لرم ایمو خاندان دوره غوټ خاندان دی نه 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 تاسو نه قربان شم خاندان خدای سره معیار نه دی رنگ خدای سره معیار نه دی رنگ دی نسل دی چه دی نه 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 بس دی زه خپلې خبرې ختم کوم دغه سلمان والا مثال مې ورکو یو بل مثال دیر کوم
زه تاسو ته د بلال مثال ډیر کوم. تک تور دی رنګ نه، رنګ یې تک تور دی، خو هغه اذان چې دی څه هغه ته ورمنه زهرا یې څه اذان وکړه، د حسین مور ورته یې څه اذان وکړه، دومره باور دی ورباندې. و څه کله بلال اذان کوي، څه کله وایي څه اشهد ان محمد رسول الله، د حسین مور ولویږي. بلال اذان بیبی غرزولی ده، دومره قدرمان اذان چی ده، دی آواز که به صورت خدای نورانیت شولی و. څه بیبي اذان ته انتظار دی ورته. مو ځکه ویل رنګ نه تک تور دی، رنګ یې تور دی، خو زړه یې صفا دی. خبرې ته مو غور وکړو. مو ځکه ویلو مه خفه کېږئ، چا سې خندای مه کوئ دغه رنګ داسې دی، دا د داسې چې دا ګوړ دی، دا نه 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 نه. پروردګار چې ان الله ینظر الی قلوبکم، پروردګار یې تاسو زړو ته سترګې غړوي، یې تاسو مخو ته سترګې نه غړوي. مخ نه خو فرعون ډېر ښکلی و که نه و ښکلی؟ مخ نه خو د امریکې والا څه کوم دي، زه به دا وایم څه که دوی میک اپ وکړي، که دوی بډۍ وکړي، که دوی ښکلوالی وکړي، دا خو مونږ برطانیې والا ډېر زیات ښکلي دي که نه دي ښکلي؟ دا مخ څه کومه دی، دا لکه ګلاب ګل کسې څو ورځې دا به ختم شي، خزان به شي، سترګې غړواسې ما باطن خراب نشي، ګنده نشي. بلال بس دی، زه تاسو ته نوره زحمت نه در کوم. د بلال عظمت د هغې درجې لپاره یو بلند صلوات واستوئ. اللهم صل علی بلال. عظیمه هستی دی واقعا، هغه عظیم یو شخصیت. ایک یوه جمله بلال حواله سیم، نور زحمت نه در کوم، ښه غور کوئ. بلال یو داسې اذانچي دی چې دا د امیر المؤمنین عاشق دی، دا د علي شیعه دی، دا د پیغمبر امتی دی، دومره عظیمه هستی دی. زه دلته یوه جمله وایم، حتی څه کله اذان به کولو بلال خبشي د خباش وطن والا رنګ نه تور دی خو زړه نه سپین دی، زړه کې علي ولایت موجود دی. څه کله به بلال اذان کولو، بلال به خولې سره شین نشو ویلی. څه کله به اذان کولو، اذان کې به ویله اشهد به نشول ویله، داسې به ویله اشهد ان علیا ولی الله، اشهد ان محمد رسول الله. صلوات یو واستوئ پیغمبر ذات باندې. اللهم صل. دوره مبارکه هستی ده، زبان کیا لک نه تور کې ده، زبان کیا صحیح طریقې سره شین نشي ادا کوي. څه کله چا اعتراض نه وکړو، څه بلال د اذان کې شین نشي ویلی، پیغمبر د وتی ان سین بلال عند الله شین، بلال څه کوم سین دی د خدای په نږدې کې شین برابر دی. ما سار وسوي دا ډېرو غوټو غوټو ځنه قرات اوس یا ما سار وسوي. خبرې ته مغور وکړو، پلانکای د قرآن ښه نه یي، پلانکای یې لمونځ ښه نه دی، هېڅ فرق نه کوي. لکه موږ تاسو خراب ښه نه یو که نه. ته خپل کوشش وکړه، ته خپله خوري وکړه، قرآن زده کړه، قرات زده کړه، کلمات زده کړه، خپل کوشش وکړه. زړه کې د اهل بیت ولایت د سشته دی، تو سهار چې شته دی اوشه بیا. بلال شی نشو د کوي، پیغمبر د هیڅ فرق نه کو. دا د کوم خلیصه سي هیڅ اسحد یای سین سي دا سین خدای سي شین برابر ده، هیڅ فرق نه کو. دغه بلال عظیمه هستی. بس ته مو خبرې ختم شوې. تاسو ډېر قدرمن کسان یو، تاسو زړو ته خدای سترګې غړوي. ځکه تاسو قدرمن کسان یو، سو تاسو د تاسو زړو کې د حسین خونه موجوده ده، تاسو زړو کې د بیبي د اهل بیت ولایت موجوده. جون وکسه رنگ نه تک تور ده، یو غلام ده، د ابوذر غلام ده، ترکیه والا غلام ده، رنگ تور ده، خزړه کې مولا حسین مینه موجوده ده. لسم ریز حسین اجازات نه ورکوي، جون عجیبه کارونه کوي. کله مولا لسونه بچی کوي، کله مولا قدم باندې خله کېږدي. مولا ماته جنگ اجازات ویلې نه ورکوي. اللونی اسود، آیا رنگ ما تور ده؟ احسب اللین، آیا ما پلرینه کمزوری ده، غوټ خندان والا نه یم؟ آیا ما بدن کې خوشبو نشته؟ حسین مولا ما ته د جنگ اجازات ویلې نه رکوي، ما ته د جهاد اجازات ویلې نه رکوي. د جون سکوم ده. کله حسین ډیر مجبور کړلو، مولا حسین د جنگ اجازات ویر کړلو. کله جنگ اجازات ویر کو، صرف یوه جمله یم جون په باره کې. کله مولا جنگ اجازات ویر کړلو، شهید شولو. کله شهید شو، قتلګاه کې دی جنازه یې وه. دغه یو غلام
کک تور و رنگ نه از کله حسین قدم واجنه حسین برکات واجنه دیدا اذن جهاد ملو شو شهید شول حسین کله برا حویر کړه از کتلاګو باندې بچ کله کوم یو کاس راغلو بلال ای جون تانینا بدسي خوشبو هتلو سمشکو انبارو نه زیات خوشبو ته نه خطلو اللهم صل علی محمد وال دغه جون دا کسان دي ځکه مو ته ویله تور سپین سي ما سر وسوی ډینګ چک سي ما سر وسوی نن سترګې غړوي باطن ته انسان سترګې غړوي س باطن کې دغه انسان کې چې ور کې دي د کوم یو شخصیت ده بس دی اماوال خطبه ختم ده دغه خخ کسان دي څوک ایران والا او څوک عراق والا او څوک حسین سپوتی دي څوک زهرا بیبي سپوتی دي اخر یو مثال در کوم سوچ مده کنه انشاءالله بیداری وي ای جمعه ورځ ذکر کوي په کار انسان غفلت کې نه وي انسان ډیر بیداری تاسو ماشاءالله ډیر بختور کسان وي تاسو د مبارک چهره ته ما سلامي مو تاسو یو شهید مثال در کوم قائد شهید عارف حسین الحسینی خدای هغه درجه علی وګرځوا سوره بختوار و سوره عظیمه هستی و سوره مخلص و د قوم د پاره د ملت د پاره سوره تقوا دار او پرهیزګار خپل اخلاص د مقام ته ورسولو کنده سي نه دی امو هغه شهید ارپنی وکسوی هغه شیخ رجب علی وکسوی څګلګت نه راغلی او امام مشران کسان یی څ کله به پیوړ غره کې کله به بغداد غره کې خپل د مدرسات جوړیدله خپل ابو امامه به پساروا غریب مسرتیږي اس کولی دغه د شپږم مولا کور جوړ شوی دی دغه د حسین متمخانه جوړ شوی دی د مرکز جوړ شوی دی دغه مرکز د 12 مولا یو امانه دی مو سره دغه کشته سموده قائد شهید د شیخ رجب علی هغه خوره اوسه غریب څه خپله به عملیات تړلي وه امامه به په سار وه تیږې به یې رخستلي وچ نغن باندې به گزاره کوله روژه به لرله هغه مخلص کسان د خدای څخه قبول و تاسو ته پاته دی چې شیخ رجب علی ته خدای وکسوي کومه برا حویر کړي دی چې نجاب مولا برانډې 25 نمبر هغه کې قبر دی دا ګلګت والا هغه دی خو مولا څخه قبول وکسه کور مې نه واخستو مولا خپل جنات واده ته منتقل کړلو دا کسان دي عاقبت دغه کسانو نه زګوي قائد شهید بس اخري جمله مو خبرې زیاتې وکړلې قائد شهید وکسوي عارف حسین آغا چې کله شهید شولو امام خمینی ته چې کله د عارف حسین آغا شهادت خبر ملاو شولو دغه زبان باندې دغه جمله راغله من از یک فرزند عزیز محروم شدم نن کورم کې ما یو ګران زوی شهید شوی دی چیتا ایران چیتا آیت الله روح الله خمینی کبیر و چیتا ایمو دغه قائد شهید پیوار والا خو ما ویله څه پیوار بازار کورم خدای څه معیار نه دی کوم کس کله پرهیزګار شولو هغه سوداګر بیا خدای و اهل بیت جوړیږي هغه په باره کې بیا خمینی آیي څه کورم کې ما نن یو زوی شهید شوی دی هغه نامه عارف حسین دی بر عظمت خمینی و حسینی بر آواز بلند صلوات اللهم صل پروردگار دعا کوم رحمان و رحیم خدای تاسو ټول نه قدرمنه بیبي د حسین مور ورمنه بیبي دو عالم ده هغه بیبي مبارک وجود له حضرت مت د تقوا پرهیزګاری توفیق نصیب وګرځوي دنیا فانی ده دنیا بے وفا ده دنیا ختم ده خدایا دغه دنیا شر نه د شیطان شر نه د نفس اماره شر نه مت نجات عطا وګرځوي پروردگار ته رحمان و رحیم ته رحمان و رحیم یا الله ته سوال کوم مولا حسین علیه السلام مبارک وجود له حضرت کور مشکلات آسان وگرزوی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد